پاکستان ډیموکراټیک موومنټ چې جوړ شوی دی دا د زما خیال د دې وخت ضرورت هم دی او د خلکو اواز هم دی او په دې طور باندې د دې وخت دا ضرورت دی چې د ملک کې صحیح پارلماني نظام چې دی هغه هم جوړ شي آئین باندې تصویب شي پارلمان باندې تصویب شي او هره اداره چې دا هغه په خپل سفیر کې کار کوي علاوه دا ملک چې دی دا ورته لیکل شي او دغه لپاره د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په حواله سره قومي وطن پارټي د دې حصہ جوړه شوې ده او موږ به خپل برخې کردار پکې ادا کوو. د دغې ټولغونډې غونډې نو ډېر افتی شوی دی ځینې کسان ګرفتاره شوي دي او د هغې حوالې سره چاته ځینې ته نوټسې څوک ګرفتار شوي دي او چاته نوټسې ورکړل شوي دي ستاسو په څه نظر ورژې موږ دا ګورو چې دغې د اپوزیشن پارټیو یو ځای کې ناستل چې دی هغې یو داسې میسج ورکړی چې حکومت یې ګبراو کړی دی او د هغې نه پس اوس د نیب طرفه کاروایی کېدل د اپوزیشن خلاف چې دی دا د دې طرف ته اشاره ده چې کوم موږ مخکې ورځ نه ویل لګیو چې بی دا نیب اداره او د اکاونټیبلټي دا کوم پروسس چې دی دا یک طرفه روان دی دا صرف د نیب د اپوزیشن د باور لپاره دی دا صرف د عوامو په حق لپاره چې کوم اوازونه اوچتېږي د آئین لپاره کوم اوازونه اوچتېږي د جمهوریت لپاره کوم اوازونه د هغې د باور لپاره دی دغې کې نن چې کوم شهباز شریف صاحب هم گرفتار شوی دی د دې مذمت کوم مولانا صاحب ته چې کوم نوټس ملو شوی دی د هغې مذمت کوم او زه دا ګڼم چې دې نه دا ثابتېږي چې دا دې ملک کې احتساب نه روان دا بیچ حق روان دی. بله پوښتنه دا چې کم زم شوي ضلعې دي په هغې حوالې سره تاسو وختي خبره وکړه چې ځینې خلک بیا رااکټیو شوي دي فعاله کردار لوبوي او ما خو ستاسو نه پوښتنه مو وکړه چې په سپریم کورټ کې د یو کیس سماعت هم شوی دی د هغې درخواست هم د هغې خلاف هغې دا وایي چې دا دې ریورس کړی شي د عوامو نه په دې کې صحیح پوښتنه نه وشي نو په دې ستاسو څه ورجې موږ دا ګڼو چې دا پنځویشتم آئیني ترمیم چې شوی و چې په هغې په نتیجه کې دا ادغام شوی دفاټه دا یو صحیح قدم شو هغه د خلکو د منشا مطابق شو دا هغه د خلکو کومه غوښتنه چې وه د هغې دغه شو او دې کې قومي وطن پارټۍ یو خپل کردار ادا کړی اوس که څوک د دې مخالفت کوي یا د دې خلاف سازشونه کوي یو خدا موږ دغه سیاسي طور باندې موږ د هغې مقابله به هم کوو او د مرجع دا پروسس چې دی دا سر ته رسولو د هغه چې خلکو ته خپل عیني حقوق میلاوېدو پورې به موږ باران نه کینو دغه شانتې د حکومت کردار په دې کې څه دی تاسو کې مطمئن یې موږ دا ګڼو چې د موجوده حکومت چې دی هغه په نورو ایشوز کې انوالو شوي دي او دې خواته د دې توجه نشته کومه توجه چې پکار وه او نن د قبایلو په مشکلاتو کې دغه عدم توجه د وجې نه اضافه کېږي لګیا ده وزیر اعظم صاحب نن د ډېرې مودې پسته چته راغی او د هغه منصوبو افتتاحګانې کړي دي چې کوم نن نه دوه درې کاله مخکې جوړ شوي نو دا دې سره به نه کېږي کاسمیټک دا دغه چې دي حربې هغه به د دې مسلې حل نه دي پکار دا دی چې قبایلو د مرج ډسټرکټس طرف ته د هغې د خلکو طرف ته صحیح توجه ورکړي هغوی سره چې کومې وعدې شوې وي کم د 3% د NFC خبره وه کم د 100 بلین خبره وه چې هغه ورته ورکړی شي هلته کې صحیح ترقي وشي هلته کې سروس ډیلیوري ورکړی شي هلته کې ایډمنسټریټیو سټیپس دې اوچت کړی شي چې دا هغه ځای خلک محسوس کړي چې او یو بدلون راغی یو هغوی ته یو عیني حق میلاو شو علاوه موږ دا ګڼو چې صحیح معنو کې ادغام وشو او څو پرې چې دا نه شوي موږ به خپل کردار ادا کړو. ډېره مننه.